خلک عاملانو له منډې وي فرن عاملانو او د خدای شان دی عاملان خو 99% ډوک پوک دی 99% دروغ 99% دا جنات هم اکثر نه اکثریت نه او د زنانو هغه خفه نشي هغه خو 99% دروغي په زنانو جنات راتلل دا 99% دروغي دا خبره تکرار شي چې ګاکرا له ختمه خو بهرحال دا ذکر دی نو زه د ملګرو ته وایم دا عامل که دوکه نم کوي که نه نو هغه مریض یې دوکه کوي زه هغه خپل یو ملګري ته مې وی نه وی زه چې پې دا دم ووایم نو یو خو خبرې شروع کي نو ما ورته ګوره تیم دوکه کړې هغې خو په ځان کړي د دروغو دي نو چې ته پې هغه خپل دم ووایې نو سترګې بدلې کي اواز بدل کي او 3 کسان یو څلور ځکه چې دا نه کوي نو هغه کېلی خو سر ته نه رسي ما ورته ته پې زما په مخ کې راوله نو بیا به ورته زه ویم چې او دا پېشتئ نو ما ورته وی اسلام الدین قاری صاحب تام دوکه نه کي دا خو ما هغه ته وی نو چېرته دا هغه مریض دی په خپله دوکه کوي ځکه یو عامل وی چې زنانې راوسته که ناسې خبرو پسې خبر راځي تفسیر کې هم څه وایو خو دا هم ضروري خبرې تاسو به هم ګورئ ډېرو بوتلې یې زنانو که او دې څه وی مولا له لاړم وی کتاب یې راله وکړه دا به م اورېدلي که او په کتاب کې و چې په تا باندې چا څه کړي دا کتاب مونږ اوسه پورې ونه لید چې دا په کوم ځای کې چې په هغې کې لیکلي که نه اسلام الدین مفتي صاحب چې دا کتاب کوم ځای کې دی چې هلکه په دې چا څه کړي او قسم دی جګړې جوړې کړي دي جګړې ورته وایي دا در باندې انګور څه کړي نو چې راشي نو بس درس وکړه او دا وایي دا ستا چې په چا شک دی که نه وایي همدې در باندې کړي نو شک خو به خامخا په ځای دا څه کې زمونږ یو فاضل عالم دې ځای نه فارغ شو نو هغه رنګ یې راته وکړه چې مور مې بیماره غوندې و یو عامل له تلې وه او بیا هغه ورته ویلي چې دا دې در باندې انګور څه کړي نو وایي چې راله نو وایي زما هغه بیبي ته چوکه ونیوه څه مې وویله او بیا یې وشړله پلار کره او اوس مور مې ما پسې نښتې ده چې دا به پرېږدی ما ته رنګ کړو چې زه څه وکړم زه خو مشکل کې ما ورته دا بالکل دروغ وایي او په دې خبره پرې نه دی ګورې او په هر طریقه چې مور دې رضا کو که بالکل نه رضا کېده دې له د کرۍ کور یې نیسه خو پرېږدی به نه دا بالکل دروغ مخکې روزه کې را سره بیا میلاو شو وایي جي بس ښه ده تاسو سره مشوره وکړه بچ شوم ګناه هېڅ هم نه و وروسته هېڅ هم نو ګوره دا د زنانو عادت دی که عامل صحیح می هغه عامل هم دوکه کي که نه سبزی والا قصه پکې وکړي داسې کار یو عامل راته وی زنانې راوسته نو هغه چې وایي ما وکتل نو وایي څه پې نه و دې ته به م پېښېږي داسې پته خو ورته لګي چې څه نشته او دې اکثر بیا خلکو ته ویم نه چې څه پې نشته خو ما وله علاج وکړو بس وایي ټیک شو ځکه هلته خو عزت هم خیال ساتي نو وایي چې هغه ما وکته نو څه پې نه و نو سخر ورسره و وایي ما ورته وی چې یاره که ته ما باندې اعتماد کې نو دې نه لږ ځان له زه سې تپوس کوم نا غریب خو یې څنګ کړی وه خو کور یې په سر راغشتي که نه خو بلې پوره هغه وی چې بس اوس مسله حل شي هغه وی ټیک ده چې ځان له شو نو ما ورته وی چې خورې څه خو در باندې شتې نه خو رښتیا ووایه څه مسله ده زه به دې ته ویم هغه مسله به حل کي او زه به دا نه ویم چې جنات پې نه و زه به ورته ویم چې بس ما وله علاج وکړو ګورې دا چل به کوې ګینې بیا به پې راځي نو هغه وایي چې مسله راته ووایي نو مسله یې عجیبه وه څه مسله وه وایي روزانه سبزیانې پخی دي او وایي غوښه نه پخی روزانه سبزیانې پخی صرف په دې خبره باندې ټول کور په سر راغست ټول کور په سر قسم دې داسې عجیبه او هغه نورې مسلې خو پکې بعضې مطالبه یي بعضې ځای کې رشته یي وشي ونه شي نو هغه وایي دا در باندې جنت نو زه خو د عاملانو ته مې هم د خدای بندیانو صفا ورته وایي چې کله ذهني مریض د ډاکټر لیوی بوزه او چې کله داسې ده نو مور او پلار ته ووایي چې څه مطالبه ده هغې پوره